ډېر زیات ظلم شوی دی. یو خوړی راپاڅېدلی دی او خپل ماما یې ډېر بېدلدۍ سره قتل کړی دی. دوستانو خپل ماما یې ولې قتل کوو، د دې اصلي وجه څه وه؟ دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په صوابۍ کې رامخې ته شوې ده چې یو خوړی راپاڅېدلی دی او خپل ماما یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. د دې اصلي وجه څه وه؟ د دې وجه دا وه چې د ماما به د خوړی ته عقل ښودو، د عقل د وجې نه خوړی راپاڅېدو او خپل ماما یې ډېر بېدردۍ سره قتل کو. دا خوړی ډېر وران ګرځېدو، دغې نه وجې ورسره ماما نصیحتونه کول چې ته زما خوړی زما څه پردی کس نه یې چې زه تا ته روزانه خبرې کوم. د دغې د وجې نه ده له غوسه ورغله او چاره یې راواخېسته او خپل ماما یې ډېر بېدردۍ سره قتل کو. دوستانو دغه د ماما زامن ډېر غوسه دي، خو اوسه پورې دا قاتل ګرفتار شوی دی، خو اوسه پورې هغوی ته نه دی میلاو شوی. هغوی وایي چې زه دا قاتل نه ماف کوم. دې قاتل دې ډېره زیاته معافي غوښتې ده، ډېرې جللې دي، په چغو چغې یې جللې دي، په چغو چغې یې ورته ویلي دي چې ما معاف کړئ، ما معاف کړئ، زما نه غلطي شوې ده. خو نه، د ماما زامن یې نه معاف کوي، ځکه چې هغوی یې هم د زړه ټوکرې ضایع کړي دي. پلار خو ګوتور وي، د سترګو یخوالی وي، خو دې ظالم والا د پلار ډېر بېدردۍ سره یې قتل کو. دې پلار به یې د هغه د مستقبل دپاره سوچونه کول چې زما خوړی سبا یو ښه انسان شي، څوک ورپسې خبرې نه کوي، زموږ خاندان ونه شرموي. هغه د خپل خاندان د خپل خوړی د خپلې خور خیال ساتو او د خیال ته ونه کتل او خپل ماما یې ډېر بېدردۍ سره قتل کو. دوستانو همدغه رنګې ډېرې واقعې رامخې ته شوې دي، خو اوسه پورې پرې چا څه اکشن نه دی اخیستی. دا وې زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورسره ووهئ چې زموږ نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.